الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت مومنان مخاطب کئی اووائی یا ایوہ الذین آمنوا دی ایمان خاوندانو دی ایمان داویدارو لا الہ الا اللہ ویونکو کلو من طیبات ما رزقناکم خری دفاکو سپاو سترو رزقونو آغونا رزقناکم چی مادل در کری او وشکرو للہ پدی نعمتونو باندی دا اللہ شکر ادا کر ان کنتم ایاہ تعبدون کہ یہی اللہ لرا خالص تاسو عبادت کون کی کہ واقعی خدای عابدان یہی نو دا خدای نعمتون خورئی او دا اللہ رب العزت شکریہ پی ادا کوئی. دا حدیث کے راضی دا مسلم حدیث تے یا ایوہ الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اے خلقو اللہ پاک دے نہ قبلی مگر پاک شیز پاک عقیدہ پاک عمل پاک ورکڑو وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ مومنانو تا پا اغا خبر حکم کرے چے پکم بانی پیغمبرانو تا حکم کرے دے اغا حکم اللہ پیغمبران تا دا سے کرے دے قرآن کی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرانو خورئی پاک ساک رزقنا او عمل کوئی دنے کئی یقیناً زو پاگی چتاسو کوئی واقف یما. وقال یا ایوہ الذین آمنوا کلو من الطیبات ما رزقناکم. مومنان تم دقا حکم دے مومنانو خورئی تاسو دا پاکو رزقونو حلالو رزقون چما دل در کری دی. بیا نبی کریم پا دے حدیث کے ذکر کو ثم ذکر الرجل یطیل سفرو. نبی علیہ السلام دی اسلی ذکر کو چی اگدی سفر کئی اشخص اغبر سری سرطوری دا سری ببری او پخاورو بانی گرد علودی او یمد یدیه الى السما لاسونا اسمان طرف تا اچت کی داسی اسمان تا لاسونا داسی اچت کی یا ربی یا ربی اے زمان ربا ومطعوه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام. حالانکہ دا بدقسمت انسان دا خوراک حرامی سکاک حرامی جامع حرامی او غذا خوراکون ورطا پا حرام ملاو شوی فانا یستجاب لذالک. رسول اللہ فرمائی دی بدقسمت دا پارا با دا کم زینا دعا قبولش دانین چی زمان دعاگانی نا قبلیگی زمان پا خوراکونو کی امیزش دے اور دا طولو نزیات خبرداری چی زمان نظام سودی نظام دے دا طولی کپنیانی او ہر شئی چستا چلیگی دا پا سود بانی چلیگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو حدیث کی دا فرمائی لیو
داسې ویلي وو چې داسې به سود یو هوا راوالوځي خاص و عام به د هغې نه خلاصېږي. دا هغه وخت دی که ته قصدن سود نه کوې نو هم تا ته د سود آثار را روان دي. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خامخا حرام کړی دی الله په تاسو باندې مردارام والدم وینا مسفوحه روانه وینا ولحم الخنزير او غوښه د خنزیرام وما أحل به او هغه شی چې اواز پورته کړی شي په دې باندې د غیر الله. فمن استر غیر باغین څوک چې مجبور کړی شو خوراک د حرامو ته غیر باغین چې دی نه یې زیاتي کوونکی ولا عادن او نه دی باغي وي ظلم کوونکی او نه ولا عادن فلا اسم علیه په ده باندې ګناه نشته. ان الله غفور رحیم الله بخونکی او مهربانه دی. دا محرمات ډیر دي او محللات چې کوم دي یعنی محرمات کم دي او محللات زیات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بخاری حدیث ته تپوس ته وشو چې یا رسول الله حاجی صاحب با کمی جامع اغوندی نو نبی علیہ السلام ورته ونه ویل چې دا به اغوندي او دا به اغوندي او دا به اغوندي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا جامه به نه اغوندي. تپوس هغه دې کړی چې کومه به اغوندي. نبی علیہ السلام جواب ورکړ چې دا جامه به نه اغوندي ځکه چې دا محرمې جامې کمې وي او محللات د جامو ډیرو. نو دې وجې نه نبی علیہ السلام جواب په اسلوب حکیم باندې ورکړ چې نور څه کې چې کمی به استعمالي دا دې نه استعمالي. نو په حدیث کې راغلي چې دا دې نه استعمالي دا دې استعمالي دغه رنګې دلته محللات ګڼ دي محرمات کم دي. نو الله رب العزت منګه ته محرمات ذکر کړه او دا ویل چې دا محرمات دي او د دې نه علاوه ټول محللات دي. ها البته اصول د محرماتو هغه دي چې د دې آیات کې ذکر شو. څنګه لکه اصول د محرماتو دا څلور دي او تاسو په سوره مائده کې بیا به خیر لولئ که ژوند او الله تعالی پاتې کړو صحت نو بیا سوره مائده کې براشي والمنحنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع ویږي په دې باندې نو هغه ملحقات دي په دې پورې اصول د محرماتو را څلور دي او هغه سوره مائده کې چې راغلي دي هغه په دې پورې ملحقات دي. نو ځکه وایي انما حرم علیکم المیتة خامخا حرام کړی شوې ده په تاسو باندې مرداره. میته هغه څاروي ته وایي چې ساتې په خپله وخیږي ماته حد په انفه یعنی د پوزې په مرګ باندې مړ شه د پوزې نه سا وخته ایسته مړ شه چا حلال کړی نه دی دا مرداره ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا فرمایلی دي چې احلت لنا المیتتان موږ دپاره دوه مردارې جایز دي دوه غیر حلال شوي شی نه جایز دي. الکبدو نه یو میې دی او بل ملخ دی. السمک والجراد یو ملخ دی او یو چې کوم دی نو میې دی. میې بغیر د حلالېدلو نه حلال دی. تاسو چېرته چا لیدلي چې میې څوک حلالوي؟
مې بغیر د حلالې نه حلال دی او دارنګې دا بل ملخ دا هم بغیر د حلالې نه حلال دی ولې ملخ خلک خوري څه نو که ته یې نه خورې نو خو زه خو نه یم چې ویې خوره خو حلال دی ښه پیغمبر خدا ویلي چې حلال بعضې شیونه د انسان د قوم په طعامونو کې شامل نه او هغه حلالي نو هغه سړی نه استعمالوي هغې ته مکروه طبعي وایي څه ورته وایي مکروه طبعي ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې ریاض د علاقې نه یعنې چې پخوا نجدو چا تحفه راوړې وه او تحفه کې خوراکونه وو نو نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته چې هغه کېښودی شو نو په هغې کې سمسیره هم وه دا پر یو وچو ځمکې کوینۍ دا هم پکې وه نبي علیه السلام لاس وریسته کړ یو بیبي ویل چې یا رسول الله خو سمسیره ده خادمۍ ده نبي علیه السلام لاس سره رستو کړ ویې نه خوړله خالد رضی الله تعالی عنه ورسره ناست دی ویل احرام هي د الله پیغمبره دا حرامه ده هغه ویل لا نه حرامه نه ده خو زما د قوم په طعامونو کې شامله نه ده دې وجې نه زه بده ګڼم نه خورم یو شی به حلالي او چې ستا د قوم په طعامونو کې شامل نه نو مې خورم پوهېږئ په دې خبره خالد رضی الله عنه وایي په جررته په اکلته ځان ته مې راښکړه ایسته مې وخوړه او زموږ بعضې صاحبان په دې شړو کې ګرځي او دا نیسي دا نیسي او دا کوي دا ټیک ده خوراک حلال دی خو ستا اوسه پورې ستا د قوم په خوراک کې دا شامل و ستا خوږ پیغمبر چې د چا د اتباع ته دعوه کې خو نه ده خوړلې که نه نو موږ به هر کار نوی کوو چې خلک راته هسې ګوته ونیسي چې دا پلانیان حضرات دي پوهېږئ په دې باندې خبره د ځان د شهرت ته او خلکو ته ځان مشهورول دي بس دا معنا ده حرامه نه ده خو زموږ د قوم څنګه چې د رسول الله د قوم په طعامونو کې شامل نه ده داسې زموږ په طعامونو کې هم شامله نه ده دا مکروه طبیعي دی او که د خالد صاحب په شان پې ورغې نو اوس خوري ودمه او دارنګې وینه حرامه ده نو بل ځای کې قرآن مجید کې راځي ودمن مسفوحه د رګونو وینه او بیدونکې وینه حرامه ده اما غوښه کې چې کومه وینه ده هغه حرامه نه ده که به طوري مثال تا غوښه کور ته راوړه او دا غوښه تا وړه وړه کړه او همدغسې دې باندې کړه هېڅ فرق نشته که دا ته مینځې نو مینځه دغه وینه حرامه نه ده کومه چې په غوښه کې شامل ده پوهېږې زما پرې خبرو که نه دغه دقسې وړه وړه کا ایستې باندې که نو ودمن مسفوحه د رګونو وینا بیدونکې وینا دا حرامه ده اما د اډوکي او د غوښې کې چې کومه وینه شامله ده هغه حرامه نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلي په دغه حدیث کې چې احلت لنا میتتان و دمانی موږ دپاره دوه وینې هم جایز دي دوه وینې یو کبد دی او بل طحال یو دا د جګر وینه ده اینه چې ورته وایي او بله چې کوم دی طحال دی دا تورې چې ورته وایي نو دا اینه چې کومه ده نو دا هغه تازه وینه ده او دا د طحال دا وینه ده د هغې هغه چلکه ده دا هم جایز دي
ولحم الخنزیر او حرام کړی شوی دا په تاسو باندې وخه د خنزیر الله حرام کړی ده خنزیر بجمیع اجزائه حرام دی یوازې غوښه نه ټول حرام دی او د حرمت وجه دا ده چې دا بې غیرته دی دکې دوه خبرې دي یو خدا انسانی دو خوري قذرات دی پسې ګرځي او دا او دویم دا ده چې دا په خپله جوړه باندې غیرت نه کوي د ده جوړه دسه ولاړی نور خنزیران راشي هغه ته خپل خواهش پوره کوي د سر ښکته کړی او د خدای شان دی چې کم قسم خوراک کې نو هغه آثار به پتا کې پیدا کیږي د دې وجې نه انګریزان ځکه بې غیرته دي چې بې غیرته خوراک دی خنزیر خوري د دې وجې نه د انګریز په ښځه چې لاس اچوې نو هم درته کارېږي بلکې موږ چې څونه معلومات دي نو په لندن کې چې د یو سړي د یو ښځې د یو سړي د لور سره تعلق وي هغې ته هغې خاص نوم وایي نو هغه چې راځي نو دا انګریز په خپله باندې هغې ته کمره ممره او کټ مټ ورته برابروي چې زما د لور اشنا راځي دا ولې بې غیرته دي دا ځکه بې غیرته دي چې د خوراک یې د بې غیرتۍ دی او الله غیرتی دی پیغمبر غیرتی دی مؤمنان غیرتی دي ځکه خو دا بې خونده خوراکونه په موږ باندې بند کړي دي وما اهل به لغیر الله او حرام کړي دي الله هر هغه څیزه چې په هغې باندې اواز د غیر الله پورته کړی شي الاله کې نو باسم اللات والعزا او یا چې کومه دی نو د پیر بابا په نوم باندې الالی د کاکا صاحب په نوم باندې الالی د لوی ځوان په نوم باندې الالی دا مردار ده علامه شامی زمونږ غټ کتاب دی د فقه حنفي غټ کتاب شامی کېدای شي زما پرې کتابونو کې وي هغه وایي چې دا سړی مرتد دی و ذبیحة مرتد دی دا سړی مرتد دی و ذبیحه د مرتد ده او د مرتد ذبیحه حرام ده نو وما اهل بغیر الله او دا مذبوحات هم ترې اخیستی شي او غیر مذبوحات هم ترې اخیستی شي ومن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه څوک چې مجبور کړی شو په داسې حالت کې چې دی ظالم نه وي په سفر کې روان دی خو د ظلم دپاره ځي د بې انصافۍ دپاره ځي نو دته اجازت نشته او ولا عادل معنی په خوراک کې زیاتې کوي ځکه چې د حرامو د خوراک اجازت دومره دی چې ستا رمق پې بچ شي روح دې پې بچ شي دا نه چې اوس مړ ګټ پروت دی او ته مرګر دی چې راځي چې ټیکي تي وکړو ټیکي به تې نه کوې دونه به تې اخوري چې دا روح دې ونځي او حلالو ته چېرته ورسي او ولا عادل معنا دا ده چې زیاتې هم په خوراک کې نه کوي باغي معنا دا هم ده چې بل ملګری هم د ولږي مري او دی هم دی هغه دیکه کوي هغه واچه دا به کار به نه کوي نو پلا اسماعیل دا سړي اگر چې محرمات استعمال کړو د دې وجې نه فقهاو مفسرینو دا خبره لیکلې ده که یو سړي ته پردی مال ملاوېده او دومره انداز باندې چې لاس پکې نه پرې کېږي 100 شرعي روپو نه کم دی نو دله پکار ده چې هغه پردی مالو خوري خو مرداره دي نه خوري او دام دا چې دا د غیر الله په نوم باندې چې کومې علالي کېږي د دې نه اول دا دی چې مرداره وخوري
وینا استعمال کی دا خنزیرم تی خده دای که دا شرک ننوته دی داسی فلا اسماعیل پدوانی اس قسم گناہ نشتا ان اللہ غفورون اللہ بخون کے لے دا سرائی رسی ہو گئی سترگی پشنی شوی سترگی پشنی نادان دازا بسنگو لگی چی ما آڈی رو خوڑکا لگو خوڑا نو اللہ غفور او رحیم دے زکا دو لگی پا وقت کی چی دو لگی مرے نو محرمات اندل جائز کلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم أذنا في أكل السمك والجراد وهو من الميتة وحرم أكل كل ذي ناب من السبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرے خوراک دا عرغشی چی اگر داڑو والی دا سبع البہائمنا پا داڑو ما تول کئی دا ایمانا دا لکا سپی شو گیدر شو زمرے شو شرمخ شو دا بلاگا وزیم مخلب من الطیور او آغا مارغان چی آغا پا پنجو باندی نور مارغان رانیسی و خوری دا غوم حرام ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم نارا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم یقیناً اغا کسانو یکتمون ما انزل اللہ چی پٹھئی اغا ہدایات او تعلیمات او حکمنا چی اللہ نازل کری دی کتابنا دا پٹھئی دی پٹھوائی مانا چاہتے بیانائی نو ویشترون به ثمنا قلیلا او غرقی دا دی پا عوض کی پیسی لگی دی دنیا دا پٹھئی دا سر پارا چی دا خلقو نا پدیر رشوتون آلی اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نخوری پخپلو خیٹو کی مگر اور اچئی زکا چی دا حرام دا سبب دے دا اور دا پارا دا دی پا وجب دے اور تزی ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ اللہ بور سر خبری پا ورز دا قیامت انکی نو خبری دی مینی و دا محبت پا ور سر نکی دا تشریف او دا اکرام خبری بور سر نکی اما دا زورنی او ڈانٹنی او دا بیعزتی خبری خبور سکی چی اللہ با او فرمائی اخسعو فیہا ولا تکلمونی ورک شئی پر جہنم کی کور شئی ما سر خبری مکوئی او خبری خبور سکی ولا یزکیہم پاک پنی کی اللہ دیلر گندگونا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دوی پارا عذاب درناک ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان موصوف دی صفتون واغ دی چی غرکڑی دا گمراہی پا مقابل دا ہدایت کی والعذاب غرکڑی دی عذاب پا مقابل دا بخشش و مغفرت کی فما اسبرهم علی النار سشیدے چی دا سے صابر ساز کری دوی لپا اور بانی سشیدے چی دون زلور کری دوی لرا پا اور بانی چی خاوری چی ردی پا نتیجہ کہ من اور تزو او باگے باوجود دا کار کئی سشی دون زلور کری پا دی بانی ذالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق دا پا سواب دا دی بانی اشارہ دا الى الحکم علیہم بانہم من اہل الخلود فی النار وذالک دا ہمیشہ سے دل دی پا جہنم کی دا پا سبب دی کہ بان اللہ نزل الکتاب اللہ کتاب نازل کرے دے
پیوست حق سره نازل کړی دی او ان الذين اختلفوا في الكتاب کسان چې جګړې کوي د الله په کتاب کې اختلافات کوي لفي شقاق بعید دوی په خلاف لري کې د حق نه لري تللی دي دا غریبانان دائما الشقاق التنازع والعدا حتى يكون صاحبه في شك ومنازعه في آخر شقاق ورته ځکه وایي چې شک طرف ته ویلې کېږي او د یو دوو کسانو چې نالګي وي نو یو داسې مخړولی او بل داسې مخړولی نو دا حرمت کتمان الحق حرام دے حق پټول لا سیمن اذا كان الحصول على منافع دنیویہ مالا او ریاستا حق پټول حرام دی او خاص کر چې کله دا صاحب حق پټای د دې لپاره چې دنیوي مفادات د مال او د ریاست په لحاظ سره حاصل زګه پټوما چې ماته دولت ملاو شي زګه پټوما چې زما خلق مشری اومني لکه دا به د یهودو مولیانو دا کار کوو يدخل فيه کتمان الشهادة الذي حرمه الله په دې کې دام داخل دی چې شهادت سړی پټوي ولا تکتم الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه چا چې شهادت پټ کو یقینا د زړه ګناهګار او زړه ځکه چې زړه ګناهګار شي ټول بدن ګناهګار شي او دا حدیث کې دا راغلي دي من سئل عن علم څوک چې داغه د علم باره کې تاسو شو چې جیره دې مسلې حکم سره فکتمه د پټ کو نو الجمه الله يوم القيامه بالجام من ناري الله ورته په خله کې ته اور واګي واجي ته اور واګي او دام راغلي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس دا حق نه چپ کوونکې دا ګونګې شیطان دی او بیا اللہ فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دا دا د قرآن په آیاتونو کې جامع آیات علامه بیضاوی وی ډېر جامع آیات دی لس اعلی صورتونه او لس اعلی خبرې ذکر کړي پنځه په عقیده کې دي او دا باقي بهر دي یو بس تاسو مخې له راځي او دا هم د حق سره ټچ دی چې
تحویل د قبلې وشو نو په هر مجلس کې به باسونه شروع او ټول وخت په خلکو د قبلې په ذکر باندې عبس کاوه وخت به یې تېراوه یهودو به یو سوال کوو نصاراو به بل کوو مسلمانانو به بله خبره کوله منافقانو به پکې خپل منافقت کوو نو الله فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم نه ده نیکي فقط دا خبره یعنې دا نیکي ده چې قبلې ته مخ کړي خدا فقط نیکی نه ده او دا نه نیکی کامله ده لیس البر نه ده نیکی فقط ده ان تولوا وجوهکم چې واړوئ خپل مخونه قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او د مغرب ته چې یهودیان مشرق ته مخ کي نصارا مشرق ته مخ کی او یهودیان مغرب ته مخ کی صرف دا نیکی نه ده یعنی معنا دا ده چې موږ مسلمانان ته الله وایي تاسو به جهاد پرست نه یئ تاسو به الله پرست یئ نو الله پرست معنا دا ده چې الله موږ ته د کم طرف حکم کوي موږ به هغه طرف ته مخ او جهاد پرست دا دی چې به زما دا طرف دی زه بل طرف ته نه مخ کوم لکه څنګه چې یهودو نصارا وویلي ولكن البر ولكن ذو البر یا ولكن البر بر من آمن بالله لیکن نیکی کامله دا هغه چا ده چې ایمان راوړي په الله باندې په ورځ د قیامت باندې والملائکة په فرشتو باندې والکتاب او د الله په کتابونو باندې او والنبیین او ایمان راوړي په پیغمبرانو باندې دا په عقیده کې پنځه خبرې شوې ایمان بالله یو ایمان بالیوم الاخر دعا ایمان بالملائکه درې ایمان بالکتب څلور او ایمان بالنبیین پنځه دا پنځه خبرې په عقیده کې شو وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ورکوي خپل مال سره د مینې د مال نه دا مال یې په خپله ښه خوښ دی داسې نه چې زیاتې شوی دی پې ځکه د الله لار کې ورکوي نه مال یې ښه خوښ دی او د الله په لار کې یې ورکوي